امریکا درته وایي چې دلته به اپریشن کې امریکا خو مطلب د ګیدړانو غوندې دوه ځل تښتېدله په درېیم ځل به مو تښتي خو موږ پښتانه نور چې کوم دی خپله وینه نه تویو او نه چې کوم دی تاسو ته سر ټیټو او نه چې کوم دی تاسو نه په شا کېږو نه یاري دا زمونږ ګران ملګرو د بابړې د شهیدانو په ورځ او دلته په زمونږ په صوبه کې خو عجیبه لوبه ده هغه یو وزیر شکیل استعفا ورکړه وایي څه چل دی وزیر اعلی غل دی وایي اردو کې نو د غرض خبرې را باندې پښتو کې وکړې او د اردو کې یہ ہمارے صوبے میں بھی ایک شکیل وزیر جو اس نے استعفا دیا اس نے برملا یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ کرپشن میں ملوث ہے اس لیے میں مستعفی ہونا چاہتا ہوں تو سونے پہ سہاگا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ وزیر خود چور ہے اور میں اس کو ڈسمس کرتا ہوں مطلب یہ کہ وزیر اعلیٰ بھی کرپٹ ہے وزیر بھی کرپٹ ہے دونوں کہہ رہے ہیں یہ ایک چیز تو کامن ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ناکام ترین حکومت ہے اور یہ تو کسی کا پالا ہوا ہے یہ تو جیل جا کے اپنے بانی سے کہتا ہے کہ میں تابعدار ہوں یہاں پہ آ کے کور کمانڈر سے کہتا ہے کہ صاحب جی حکم کر پھر اس کے بعد چونکہ میں ایک انہوں نے جو بات کر دی تو ہمارے ملک میں جو سسٹم چل رہا ہے اصل میں لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی ہے اور انہوں نے حالات بگاڑ دیے اب جو صورتحال بنتے چلی جا رہی ہے اس کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں کہ جو بابڑا کے حوالے سے آج ہماری شہیدوں کی یاد میں باچا خان مرکز میں پروگرام ہو رہا ہے اس کی کڑیاں بھی وہی سے ملتی ہے جہاں سے ہم پہ ظلم شروع ہوا لہٰذا میں اس موقع پہ
یا لکه چې چغې مو والې نو اوس دلته ودرېږئ که نه بیا چېرته خیب شئ شی مو رانه وئ اور راځئ بس ٹیلیفون دے تو میں اس موقع پہ اتنا ضرور کہوں گا کہ جو الیکشن ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بےایمانی کی دغا بازی کی 2013 میں بھی بےایمانی کی 2018 میں بھی بےایمانی کی 2024 میں بھی بےایمانی کی اور پی ٹی آئی کو پنجاب میں روکنے کے لیے انہوں نے ہماری قربانی دی آج ایک الیکشن ہوا ایک وہ باجوڑ میں ہوا اس الیکشن کے بعد جو انہوں نے دغا بازی کی وہ عوامی نیشنل پارٹی نے جیتی اگر اس بار سچ مچ الیکشن ہوا تو خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی الیکشن جیتی گئی اور باقی ہار اور ہم جو بجلی کے حوالے سے اعلان ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ پنجاب کو ریلیف دو اچھی بات ہے ان کا اپنا صوبہ ہے ان کے پاس پیسے ہیں ریلیف دیا تو اچھی بات ہے لیکن ہمارے سر پہ جو بیٹا ہے اپنے بھائی وزیر اعظم اس کو بھی ذرا نصیحت کرے اگر بیٹی کو کہتے کہ پنجاب کو ریلیف دو تو اپنے بھائی شہباز شریف کو کہہ دو کہ پاکستان کو ریلیف دو یہ کیا بات ہوئی خزانہ یہاں پہ بھی ہے اور وہاں پہ بھی ہے اور پھر میں اپنے صوبے والے سے کہتا ہوں کہ اگر پنجاب نے اپنے ساتھیوں کو ریلیف دیا تو تم کس خواب خرگوش میں پڑے ہو تم بھی ریلیف دو نا صرف کرپشن کرو گے ان کی سیکٹری کی بات کرو کرپٹ وزیر کی بات کرو کرپٹ وزیر اعلیٰ کی بات کرو کرپٹ میں نیب سے پوچھتا ہوں کہاں چھپ گئے ہو نیب ایک ایک بندے کو پکڑنا تمہارا شیوا تھا آج تو ساری حکومت چور ہے پکڑو نا اور ایف آئی اے والے کدھر گئے چور ہے تو پکڑو اس لیے نہیں پکڑتے کہ اس کے پیچھے کسی اور کا زور ہے بےایمانوں کا بےایمان ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس بجلی کے حوالے سے عوامی نیشنل پارٹی کا ایک فیصلہ ہے انشاءاللہ ہم مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے لیکن ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ ہمارے صوبے کا بجلی جو ہے وہ پانی سے بنتا ہے ہم بجلی کی بنائی ہوئی بجلی کا ہم بل تو دیں گے لیکن ٹیکس والے بل کا ہم کسی طور پہ نہ بل دے سکتے ہیں اور نہ دیں گے پانی سے بنی ہوئی بجلی کی ہم قیمت ادا کریں گے اور پاکستان میں جو تیل سے بجلی بنتی ہے نہ وہ ہم بناتے ہیں نہ ان کا ہم پہ کوئی حق ہے ہم وہ بل نہیں دیں گے یہ فیصلہ آپ کو منظور ہے خود منظور ہے بل بنے رکھے گی اور گرانو ملګرو زه د دې بابړې د شهیدانو تاسو ته زر زر یو خبره چې دا ورځ د هغې ده تاسو ټولو ته پته ده خو زه په هغه ترتیب ویم یو خو سن 1937 په دې کې موږ الیکشن وګټلو خدای خدمتګار دوی دلته وزیر اعلی څوک کو صاحبزاده قیوم په هغه باندې عدم اعتماد وشو بیا چې کوم دی ډاکټر خان صاحب وزیر اعلی شو دا د 37 خبره وه یا لکه دا لاړ شي نه نو دا خو میډیا والا دي که دغه یو څو ځله راځي چې خبر ورکړي دم بس برابر یې کوي عقل دی ما ته خوښ شي چې د بابړې په شهیدانو باندې کومه خبره چې کولو واله ده د بابړې شهیدان 47 کې بل الیکشن شو دلته بیا خدای خدمتګار وګټلو
ډاکټر خان صاحب وزیر اعلی شو لا پاکستان جوړ نو جوړېدو والا خبره روانه وه چې دلته لارډ ماونټ بیټن لا وایسرای او دغلته جناح صاحب چې د ګورنر جنرال خبره وه او لیاقت علي خان چې د وزیر اعظم او سازشي قیوم خان دا یو ځای شو او وایي ډاکټر خان صاحب وزیرتوب ختم ولې ختم اکثریت دی ورسره قیوم خان وزیر اعلی شو ولې اکثریت ورسره نشته او ګرانو ملګرو تر اخره ورسره اکثریت نو زما دوه خدای خدمتګار وزیران که بیا هم زما تعداد زیاتو او ویراله چې کوم دی د جیل ته بوتله بیا هم زما تعداد زیاتو او دې ته وګورئ چې د اعتماد ووټ هم نه شته تعداد هم کم او مسلم لیګیانو د خلاف عدم اعتماد پې شو وایي راشه محمدین ته چې د راکاږي سادین ته هغه خپله مسلم لیګ پارټي دلته ارباب غفور چې کوم دی بیا خدای خدمتګارو دی د مسلم لیګ لیډر او د اسمبلی ممبر او غلام احمد لونخوړ دی د مسلم لیګ ممبر دی دواړه کېناست د عدم اعتماد دپاره درخواست وکړو او ورته یې دی نه منو نو چې مسلم لیګیان هم نه منلو نشنلیان هم ترې نه زیات او د اعتماد ووټ هم نشته نو په کومه کاته کې وزیر اعلی غیر عیني او غیر قانوني او دا کار چا کړی دا زمونږ محمد علي جناح او لیاقت علي خان په پاکستان کې لومبی غیر عیني او غیر قانوني کار دا چې کوم دی دغه شی او بیا قیوم خان وی چې اوس یې ګیروئ نو زما خلک گرفتار شو باچا خان گرفتار ولی خان گرفتار غنی خان گرفتار خدای خدمتګار ټول گرفتار فیصله وشوه چې یو خو زمونږ اسمبلي ماته شوې ده غیر عیني موږ د دې خلاف راپاسو بل باچا خان او د هغه ملګري ګرفتار دی د رهایي لپاره راپاسو په بابړه کې اعلان وشو ګرانو ملګرو شپېته زره خدای خدمتګار راغلي 15,000 او 50 زره زمونږ سرخپوش سوچو کوي تقریبا 15-16 زره جوړې دا په میدان ولاړ سالار امین جان د دې مشري کوله او د دې جلوس په سر کې چې کوم روانو سپین ملنګ د سپین ملنګ په لاس کې جنډه وه دی وی چې دی ړومبې ولو دی راپروزي د خلکو په حوصله ختمه شي ښځې هم ورسره وې او ماشومان هم ورسره په سر قرآن شریفونه میدان ولګېد چې دی کله مخې ته ځي سپین ملنګ باندې ډزو شو په سینه ولګېد دی وی چې اوس به راپروزي راپرې نه وتو هغه جنډه سنبالوله دی پې نورې ګولې ورولې چې کله پر راپرېوتو شو نو جنډه په خاوره کې په ځمکه ښه کړه چې پرو نه ځي په خپله شهید شو جنډه ګزار نه کړه او جنډه او ګرانو ملګرو سپین ملنګ د باچا خان ملنګ و خو نوم یې څو شیر محمد د محمد شیر نو چې د محمد شیر یو د باچا خان ملنګي دا خرسري به والا چې کوم دی نو شکست ورکوي هغه په سینه ګوله خوړه او جنډه ګزار نه کړه خلک به په فلمونو کې ګوري خلک به په کیسټو کې ګوري او خدای خدمتګارو په میدان باندې عملي نمونه ښودله چې هغوی په دغه ځینې په جنډه باندې او ګرانو ملګرو بیا زمونږ زنانه رامخکې شو قرآن شریفونه یې ورته چې مونږ خو د امن خلک د مینې محبت خلک یو نو یوازې زما بوډاګانې ونه ویشتې زما زلمي یوازې ونه ویشتې زما خویندې میندې یې مو ویشتې زما لوریانې یې مو ویشتې او قرآن شریفونه یې په سر و هغه یې مو ویشتې مونږ خو په اسلام کې ډېر څه لیدلي دي مونږ نمرود لیدلی دی مونږ فرعون لیدلی دی
مونږ شمر لیدلی دی مونږ یزید لیدلی خو د قیوم خان عمره ظالم مونږ نه دی لیدلی چې د قرآن شریف هم نه بخلو په قرآن شریف هم ډزې وکړي خو د خدای شان ته ګوره نن د باچا خان سپیان شته او قیوم خان څوک نوم هم نه لي لعنتي قیوم خان نن چې کوم دی نو هغه او ډېر خلک وایي چې دا خدای هسې وایي د دې شهیدان خو نو ای زما ځوانانو دا خبره ډېر په د زړه په غوږونو واورئ چې چېرته په میدان کې 50-60 کسان ولاړ دي او د دې ځینې پرې ډزې کېږي او هغه 50,000 تقریبا څه د پاسه ګولۍ دي شپږ 50 یادوي ګولۍ ورېږي نو چې مخامخ درته خلک ولاړ او ته پرې نېغې ګولۍ ورې خلک به شهیدان کېږي نه ما سره خبره کوي غټه غوښه خورئ یا دا شمکار نه کوي چې د جمعې جومات باندې سټینډ او د غازي ګل بابا د جومات په چت سټینډ او مخامخ ورته 50-60 خلک ولاړ دي او دی پرې ډزې کوي نو مري به نه شهیدان به نه نو دی څه چل وکړو اعلان یې وکړو چې څوک شهید دی دا 50 روپۍ جرمانه ده او چې څوک زخمی دی دا 100 روپۍ جرمانه ده ای پښتنو هغه وخت کې چا سره 50 روپۍ نه وي 100 روپۍ نه وي باچا خان څه ځمکه خرڅه کړه دا جرمانه یې ورکړې نو هغوی به څه وي 3 ځای کې شهیدانو زموږ 3 یو په اوبو کې په سیند کې ګزار کړ بیا په میدان کې شهیدانو او بیا د هسپتال شهیدانو خلکو به وی زما د شهید نوم مالئ ما سره 50 روپۍ نشته و ظالم قیوم خانه و د پاکستان ظالمانو تا زما شهیدان زما زه د جړا هم پرې نه خم زما رور شهید دی او زه ویلی نشم چې شهید دی زما مور شهیده ده او زه نشم ویلی چې شهیده ځکه چې ما سره 50 روپۍ نشته زه د خپل شهیدانو جړا ته هم نیم پرېښی دې ته ظلم دا ظلم خو ټیک ته چې په کربلا کې ډېر لوی ظلم شوی خو دا د پښتنو کربلا خو د هغې نه هم پرې د پاسه ده او ګرانو ملګرو په دې میدان باندې د اسفندیار خان مور د ولی خان ټبر د ایمل خان نیا تاجو بیبي م ولاړه وه او هغه هم په ګولۍ لګېدلی خپلې لوپټه به یې شلوله او زخمیان به زخمونه مرهم پټی به یې کړو یو واقعه ده چې یو هلک د سکول نه لاړو زما په دې فیسبوک په دې پیج باندې شته سکول کې ګولۍ را پرېوتې نو هغه راوتښتېدو کور ته رالو چې ګولۍ را پروزي استاد ورته وایي چوټي شوه چې کور ته رالو نه یې مور شته او نه یې پلار شته تپوس یې وکړو چې پلار خو مې میدان ته تللی مور مې څه شو ورته مور دې ورسره میدان ته تللی او ګرانو ملګرو چې دی لاړو مور ته وایي چې مورې زه د سکول نه کور ته رالم ته نه وې نو زه تا پسې دلته رالم نو هغه ته یې بچې لاړ شه په کور کې یو صندوق دی او هغې کې 6 لوپټې نوې پرتې دي هغه راوړه ای ونه راوړې هغه یې وشلولې ریښې ریښې کې او د خلکو مرهم پټې ای زما د باچا خان د قافلې سپیانو زمونږ د بابړې د ورځې یوازې د ځوانانو د مشرانو د قربانۍ نه زمونږ خویندو میندو هم داسې قرباني کړې چې مور دې کیني او داسې لوریانې دې راوړي لکه چې خدای خدمتګار کوي او هغې چې کوم دی په میدان باندې مقابله زه ګرانو ملګرو په دې خو خبره ونه درېده قیوم خان څه وی دی د دفع 144 مخالفت کړی دی ځکه مې ویشته دروغ وایي اول د دفع 144 خلک څوکولي نه زما صحافیان روډه ناست دي دا د نوټ کې چې د دغه ځای ډي سي چې کوم دی هدایت الله خان د مردان او هغه تر مرګه پورې دا خبره کوله چې نه مې دفع 144 لګولې ده او نه ته خبر دا دی په ځان پرده چوله او قیوم خان بل اعلان وکړو
چې دا خو ما سره ګولۍ خلاصې شوې، که نورې وې نو ما به پرې نورې هم ورولې وې، نو که نورې هم دې ورولې وې خو دا به د انجام و که نه. پېښور کې د قبر دی څوک دې پېژني، څوک دنه خبر دی. او زه د سپین ملنګ کور ته لاړم، پینده خان د هغه نه سوی ورکوټې غوندې کور یې دی، خو قومي هیرو دی. مونږ لاړو هلته مو کته، انشاءالله تعالی مونږ به د بابړې د دې ورځې د اف آی آر دا دی چې سرکار اف آی آر کړی دا مونږ نه منو، مونږ به خپل اف آی آر درج کوو، په قیوم خان باندې به درج کوو، د قیوم خان په ملګرو به درج کوو، چا چې ظلم کړی په ظالمانو به درج کوو، او خپلو شهیدانو له انصاف ورکوو، او د دې ظالمانو سره به انصاف کوو. انشاءالله خدای به دا ورځ راولي. زه ګرانو ملګرو زموږ په 40 تاریخ په بنو کې زموږ د سپین تنګي ورځ به منظوبه. زه ټولې صوبې ته وایم چې په دغه ورځ تاسو په ضلعي هیډ کوارټر کې ختم القرآن وکړئ او دغه شهیدانو ته دعا وکړئ، او موږ به په بنو کې چې کوم دی هلته هم دغه رنګ جلسه کوو او هغوی ته به خراج عقیدت پیش کوو. او داسې به ټولو شهیدانو ته دلته سمر بیبي وویل چې پېښور په ټولو کې زیاته قرباني ورکړې ده، دې کې شک نشته. زه بله ورځ سوات ته تللی وم، د سوات خلکو وی چې د ټول نه زیاته قرباني سوات ورکړې. دا ولې؟ هره ضلع چې کوم دی د باچا خان سپیان پکې شهیدان شوي دي، هره ضلع. او ما هغوی ته مو وویل، او د پېښور دا خو ما نه مشران دي، دې ته ویلی نه شم، خو د دې لپاره د شهیدانو یو ورځ پکار ده. ځکه چې ما خو سوات ته وویل چې ډېر شهیدان یو ومانځي او بل نه مانځي، نو هغه شهیدانو ګیله پیدا شي. لکه د بابړې 600 شهیدان دي، نو چې یو مانځو بل نه، نو ګیله یې کوي. نو داسې که اتفاق او اتحاد راځي، نو هره ضلع کې د شهیدانو یو ورځ د مقرر شي چې په غټه پیمانه منځو چې موږ خپل شهیدان یادو. د څه لپاره؟ چې دې خپلو بچو ته د هغې بادرۍ او د قربانۍ درس پاتې شي. درس ستاسو ګرانو ملګرو چې دې خبرې ته ګورو، زه اوس دې باندې دا خبره راغونډوم چې مونږ د بابړې شهیدانو سره لوس کوو، او د دې دهشتګردۍ 1200 شهیدان د دوی سره لوس کوو چې مونږ قرباني ورکړې، بیا به هم ورکوو د دې وطن دپاره، د دې خاورې دپاره، د دې ځمکې دپاره. د عدم تشدد خلک ضروري وو، خو مزاحمت به کوو، یریږو نه. کوم سړی چې ویریږي دی هر وخت مري، کوم چې نه یریږي دی یو ځل مري. یو ځل د غیرت مرګ هم قبول دی، د بې غیرتۍ ژوند هم نه دی قبول. زه ستاسو د پېښور د ټولو خلکو نه یو لوزه خلک، خبرې ډېرې دي، د چا پړه کې څه دي او چا پړه کې څه دي، موږ ډېر اورېدلي دي. موږ د باچا خان د قافلې سپیانو ستاسو د خپو خاورې، موږ پکې خپل پردی نه کوو. دا خبره ټول واورئ په کولو غوږونو. د شهیدانو په ورځ لګئ، ډېر په ایماندارۍ لګئ. د خپل پردي خبره نشته، ټول موږ یو خلک یو، ټول. که څوک په دې خبره کې اختلاف کوي چې ګینې زه مخکې یم او بل وایي زه مخکې یم، نو مخکې به یې، خو چې ریزلټ وځي نو ګټې به نه، تش به مخکې. چې اتفاق درکې وي، اتحاد درکې. او زه د خپل الیکشن ملګرو ته وایم، الیکشن چې څوک امیدواران خدای ته وګورئ، په تنظیمونو کې ډېرې ګوتې مه وهئ. چې تنظیم کې ګوتې ووهئ، اختلاف جوړ شي، نو خو ستا ووټ خراب شي. نو سم ورته کوه، که نه څه به یارې ګټه کوي. مونږ د سره دا لوس کوو، لوس چې مونږ به هېڅ قسم ته هېڅ مداخلت نه کوو. لومبۍ خبره به دا کوو چې ستاسو منځ کې روغ وو، مفاهمت وو. که هر سړی برید ته وایي چې بس زما په ترخ کې چرګ دی او چې د بانګ نه ویلي نو نه سار کېږي، نو چې هر سړی وایي زما چرګ ډېر مضبوط دی،
نو بس ټیک ته بیا به چرګانو جنګو بیا به په اوټونو باندې خبره شي چې چا وګټله هغه به وي خو اوټ لیموړی پښتنو کې چې الیکشن شي اتفاق دومره خراب شي چې بیا روغېږي نه نو زه درته خواست کوم ګوره زه خو عام سړی یم که نه زه خو د دې لارې سړی یم زه نه د صوبۍ صدر په حیثیت خبره کوم زه صرف ستاسو یو ورور یم ګوره دې کې ما سره ملګرتیا وکړئ چې دا صوبه راوچته دا پارټي راوچته کوم سړی چې سازش کوي د هغه نه ځان وساتئ کوم سړی چې درغلي کوي هغه نه ځان وساتئ کوم سړی چې ورانه کوي هغه نه ځان وساتئ کوم سړی چې صرف وایي چې بس هم زما چرګ به بام وایي سار کېږي به ده نه ځان وساتئ دا د باچا خان قافله ده دا د هغې دم نه والې تر دې دمه انګریز ختم نه کړه دا څه تور مخې دي چې دی بیا ختموي دا قافله ګرانو ملګرو زه ډېر زر د سیټي ملګرو سره هم په تنظیمي توګه باندې رابطه کوم میټروپولیټن په ملګرو سره هم کوم د ډسټرکټ خدای ته وګورئ ځان ته مسا نه کوي پاټۍ ته مسا نه کوي دې کام ته مسا نه کوي مینه محبت او ورورولي وکړئ او ما ته یو ټاسک حواله دی ګوره په الیکشن خو په نمبر بیل وکړئ نو که بیا دا نو بیا به بیلی که نو بل ځل ورته بیا تاسو ملا تړلې ده خدای ته وګورئ چې څنګه یو بیللو نو چې څنګه باجوړ کې وشو یو ګټو انشاءالله تعالی داسې اتفاق به پیدا کوو چې بیا الیکشن کېږي یو په نمبر به د ټولې صوبې سیټونه ګټو او دلته به او زه سره د بابړې په ورځ باندې لوس کوم لوس شپه ورځ مې یو کړې ده دلته چې کوم دی سهار چې زما بل ځای کې پروګرام نی زه 12 بجې راځم او 6 بجې ځم او کله کله ناوخته هم پکې دلته زه ورکړې ما ته ناستې څه مسله نه ده هر هغه مسله چې د چا وي یو بل ته په لارو کوڅو کې مه وایئ په بیټکونو کې مه وایئ په هوټلو کې مه وایئ راشئ دلته خپله خبره به کوو او مسلې به په خپلو کې حل کوو په دې م اتفاق دی دا ورورولي منئ ځئ که نه ما سره یو لاس اوچت کوي هغه شاته ګورئ شاته ایمان به تېروئ اتفاق او اتحاد به کوئ د باچا خان د خاطرو د خدای خدمتګار د خاطرو به په تنظیم کې ایمانداري کوئ مفاهمت به کوئ مینه محبت به زیاتوئ او د حالاتو مقابله به کوئ د شتګردۍ خاتمې لپاره به چې کوم دی مقابله کوئ د خپلو بچو د راتلونکي مستقبل لپاره به جنګ کوئ د خپلو خویندو میندو د